أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم سورة الزمر نازل شوه ده پس د سورة صبان او مخکې د سورة مؤمن حالت جمعی کی چکن د مصحف عثمانی کی یو کم سلویختم صورت ده او اعتبار د نزول سره یو کم شپیتم نمبر صورت ده د مخکینی صورت سره مناسبت ابتدا سره هم مربوط ویلې شي انتها سره هم مربوط ویلې شي داغه په ابتدا کې ترغیب قرآن کریم ته د په ابتدا کې هم ترغیب دی قرآن کریم ته انتها سره هم مربوط ویلې شي انتها د دوانو کې هم ترغیب دی او د دې په ابتدا کې ترغیب دی قرآن ته مضامین لحاظ باندې د مختلفو اقوام تذکرہ ذکر کېدل حالت دنیوي او په دې صورت کې حالت اخروی حالت اخروی ذکر کېږي کافران جهنم ته په کم شکل روان دي او متقیان نیکان جنت ته په کم شکل باندې روان دي د دوانو فریقو تذکرہ به مخکې صورت کې راځي تنزيل الكتاب نازل دل د کتاب دی من الله د الله د خوانه العزيز الحكيم چې غالب او حکمت والا دی ان انزلنا بشک منازل کړه الیک الكتاب تا کتاب قران کریم بالحق په نزول حق سره فاعبد الله مدعا د صورت او مدعا د مضمون دا فاعبد الله د عبادت کو د الله پاک فاعبد الله وحد الله مخلص له الدين خالص کون کې الله د پر په دین کې الا خبردار لله الدين الخالص الله د پر د دین خالص معنا الله چې قبلي هغه دین چې په کې خلوص وي په د کې بل خلط والے نه نو لله الدين الخالص چې دا خالص وي عن وجود الشرك شرکیات ور سره نه والذین اتخذوا کسان چې دوی نسی من دونه غیر الله نه اولیاء نور مددګاران په دې خیال باندې وای ما نعبدهم موږ د عبادت نکو الا ليقربنا مگر دا چې موږ دوی نږدې کې ال الله الله تزلفا په مرتبه کې دوی وای چې موږ الله ته نږدې کې د الها او دا چې الله ته دوی نږدې کوي نو دوی دوه مثال به ذکر کول د دوه مثالونو دا غیر تردید مولاند ذکر کو فلا تضربوا لله الامثال ان الله بشک الله پاک يحكم فیصله بکی بینهم دی پمنس کې فيما پاغسکه هم فيه يختلفون چې پاک دوی اختلاف کو ان الله بشک الله پاک لا يهدي هدایت نکي من هو کاذب هغه چاته چې غوي دروغجن نو دا چې الله ته نسبت د اولاد کې نو دا دروغجن دي الله ته نسبت د شرک کې نو دا دروغجن دي دا چې دروغجن سره الله محبت نکي کفار چې وی کافر لو اراد الله ک الله اراده کول ایتخذ ولدا چې ونسی ځان د پارزوی څنګه د دوی خیال دی لستفان دا به غره کړو مما د اغه نه یخلق چې الله پیدا کوي ما یشا دا اغه نه به د ځان د پر نیولو دو مطلب مخکې ذکر کو یادا چې دا به ځان د پر غره کړو د حور او د غلمانو نه انسانانو پتاسو کې بچي بنیول او دوی مدد چې الله به غره کړو دا مخلوق قدیم څنګه الله قدیم د داسې مخلوق قدیم او مخلوق قدیم کې دی نشي د الله سره چې کنده بل داسې خو مساوي ذات قدم کې شته نو ذکر الله د پر اولاد نسبت دا محال دی سبحانه پاک د الله پاک هو الله الواحد القهار د الله د یو زور ور خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونو او زمکه بالحق په حق سره یکور الليل على النهار یکور تکویر ویلې شي چې کوم د تاوول وتا څنګه چې سړی د سر نه صادر توي پټکه توي دا تکویر دی دلته یو کویرو په معنا د یولیجو سره یو کویر الليل معنا یولج الليل نباس الاشبا علا په معنا د فا یولج الليل فی النهار نباس الله پاک د اشبا په ورځ کې همدارنګه یو کویر النهار معنا یولج النهار نباس د ورځ علی لمن فی الليل پشپا کې وسخر الشمس والقمر تابع کړه الله انور سپوږمۍ کل یجری دا ار یو چلیږي لاجل مسمى د پر د ټیم مقرر چې الله دا غي سوچ کړی مقرر کړي هغه پوره شي نبي بدا غون شي
الا خبردار هو العزیز الغفار د الله دې زور ور او بخون کې خلقکم تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه چې آدم علی السلام دې ثم جعل بغرزول من هد اغنا زوجها د غبیبی آدم علی السلام له بیبي ورکړه حضرت حوا وانزل لكم من الانعام او پیدا کړی تاسو د پر ساروی د دې پیدایش نه الله تعبیر ذکر کوي انزل سره چې انزل د اسمان نه خو الله ګډان او چیله او غیان نه را غورځي چې وانزل نازل کړي نو معنا د خلقه او د خلق نسبت اسمان ته کیږي ځکه چې دا د الله د خوانه فیصله د الله په فیصله کیږي نو چې هر کله د الله په فیصله کیږي وای دا د اسمان نه الله راولېګل تعالی را او انزل من خلق لكم من الانعام ثمانيه ازواج اتقسمون دي اتقسمون دا چې کنده او خاندي اوخو غوید ګړي او بيزي هر یو کې نر او خزا یخلقکم تاسو پیدا کوي فی بطون امهاتکم په خېټو د میندو کې د مور په خېټه کې الله پاک تاسو لر وجود درکو خلقا من بعد خلق په پیدایش سره پس د بل پیدایش نه سورته مؤمنون کې دی دا چې کوم د نطفوي بیا د وینې ټوکړه شي بیا د غوخي ټوکړه شي ثم انشأناه خلقا آخر الله پاک روح واچي فی ظلمات ثلاث پتیارو دریو کې درې تورتمونی د خېټه تورتموي د رحم تورتموي مشیما د بچدانه تورتموي ذالکم الله د صفاتن وال الله د ربکم استاسو رب د له الملک دغه د پر بادشاہی دا لا اله نشت لایق د عبادت الا هو مگر د غزاد د فانا تصرفون واستاسو کم طرف ته اړول کېږي د حقنا ان تکفروا کتا سو کفر کوي فإن الله بشک الله پاک غنی بے پروا دي عنکم استاسونا ولا يرضى لعباده الكفر او ناراضی کیږي الله د خپل بندګانو په کفر عقایدو کې تاسو وای یو د الله اراده وی او دویم د الله رضا وی اراده د الله عام ده کاغه ایمان د مؤمن دی او طاعت د مؤمن دی او که کفر د کافر دی او عصیان د کافر دی دا تمام د الله په ارادي وی د الله د ارادې نه بهر سنئ او دویم د الله رضا ده نو رضا د الله پاک د بنده په نیکه ده خود بنده په بده باندې رضا نه نو رضا نو اراده په مؤمن د مؤمن په ایمان دا او رضای عمده دارنګ اراده په طاعت د مؤمن دا او رضای عمده او په کفر د کافر د الله اراده وی چې هغه کفر کو خو رضای وسره نه په دې خوشاله نه دلیل د دې آیت نه ان تکفروا کتا سو کفر کوي فإن الله بشک الله پاک غنی عنکم استاسو نه بے پروا ده ولا يرضى الله راضی نه لعباده الكفر د خپل بندګانو په کفر پته لګي په کفر او په ګناه راضی نه وي وان تشکروا کتا سو شکر باس يرضاه لكم الله برازي بستاسونا ولا تزرون بار وازره یو بارون کې وزر اخرى بوج د بل نفس ثم الى ربكم بستاسو رب تمرجعكم استاسو رجوع پينبئكم تاسو له خبر در کې بما كنتم تعملون اغه چې تاسو عمل کو انه عليم بشک الله په هده به ذات صدور پر ازونو د سینو و اذا مسل انسان کله چې ورسېږي انسان ته ضر ضرر دعا ربه دا بل خپل رب منيبا الیه راجیب الله تا ضرر او تورسید الله ته رجوع کې دی او دا سوال منت کوي ثم اذا خوله بچ الله ولور کی نعمت منه د خپل طرفنا نسیا دغه ناشکر انسان به هیر کی ما کان يدعو هغه چې د بالو الیه هغه تا من قبل فخوا به الله ير کو وجعل لله د وګرزید الله د پر اندادن شریکان ليضل د پر چې د گمراشي عن سبيله د لار د الله نقول ورته تمتع پیدا حاصله ک به کفر ک خپل کفر قلیل لګ زمانہ انک من اصحاب النار بشکت ید خوندانو د جهنم نا امن هو قانت ایا هغه سوچ هغه وی تابعدار انا الليل فهیسو د شپې کې ساجده سجده کوون کې وقائم ولاړوي يحذر الاخره یریږي د اخرت نا ويرجو رحمت امید ساتي رحمت ربه د رحمت د خپل رب امن هو قانت نو دی عادل دویم هغه کس چې هغه داسې نوی چې د الله بندگی کې دا مؤمن دی او کافر دا دوه برابر دي نو قل ورته هل یستوی ایا برابر دي الذين هغه کسان يعلمون چې دوی پويږي والذین هغه کسان لا يعلمون چې دوی نه پويږي اهل علم او غیر اهل علم دا برابر دي نه
انما يتذكر بشک نسیت قبل اولو الالباب خاوندان د عقل ولورتو یا عباد الذين ازما اغه بندگانو امنو چې مؤمنان دي اتقوا ربکم ویرګي د خپل ربنا او شکر وباسي للذین احسنوا اغه کسان د پر احسنوا چاوی نیکی کوي په هذه الدنيا پدې دنیا کې د الله وحدانیت منلې د الله تابعداري کړي نو للذین احسنوا فی هذه الدنيا حسنا نو معنا دوی د پر حسنه خوالد جنت حسنه خیسته جنت دی ولا وارض الله واسعه اسمک د الله پر خدا دنیا کې نیکی کینو که په یو ځای باندې نه خیر د اسمک پر د بل خوا لاړ شه خدا الله طاعت مپردا او ارض الله واسعه انما يوفى الصابرون بشک پورا ورکول شي صبر کوونکو ته اجرهم د دوی اجر بغیر حساب به حساب قیامت کې الله پاک مسلمانانو ته د اعمال بدله ورکي نو د یو عمل حضرت علی سے فرمایي چې دا غي پیمانه ده منځ یو پیمانه ده دون اجر ورکا د اخلاق یو پیمانه ده د بل یو پیمانه ده او چې کم سړی ته تکلیف رسیدلې دی او د په صبر کوي نو په صبر د پاره پیمانه نشته دی انما يحث حثا دا به ته په لپو اړولې شي په لپو باندې د په لپو اړولې شي اوس د الله خوخه د چې څومره اجر تعالی درکړي او چې کم انسان باندې دنیا کې تکلیفونه تیر شوي دي تو صبر کړي آلته الله پاک اجر او ثواب ورکړي هغه کسان وته وګوري چې په کوم دا تکلیف نو راغله هغه به تمناو کې چې کاش زمنګ دا تکلیفونه دون را باندې زیات راغلي وي چې زمنګ دا وخت په قینچیانو غوس شي وي او چې اوس راته دا اجر ملاو شوی وي نو صابرینو ته الله داسې اجر ورکړي يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب به حساب قل ورتوى اني امرت بشک ما تامر کړی شوی ان اعبد الله چې ز عبادت کوم د الله پاک مخلص له الدين خالص کون کې د الله د پر په دین کې و امرت ما تامر کړی شوی لئن اكون چې شمس اول المسلمین د اول سب د مسلمانانو نه ول ورتوى اني اخاف بشک زیارېګم ان عصیت ربي کزه مخالفت کوم د خپل رب یریګم عذاب یوم عذاب د ورځې عظیم من عظیم عذابه چې دا ورځ عذاب ډیر لوی دی قل ورتوي الله اعبد الله عبادت کو مخلصا له دین خالص کون کې دا غد پر په دین کې فعبدوا تاسو عبادت کوي ما شئتم هغه چې تاسو خو خې من دونه غیر د الله نه فعبدوا ما شئتم دا اجازه په شرط نه دی چې ګینه الله پاک ته اجازه وکړه چې کم دی خو خې دا عبادت کوا دې تویل شي امر تهدیدی امر چې چاته امر کوي نو کله د رضای په خپل امر باندې نبی وجوب وی پسندید وی او کله امر کوي په خبره خدای په رضا نه نبی دا تهدید وی زور نه ور کول وی نو په دې باندې قرینا رستوره کلام دی فعبدوا تاسو عبادت کوي ما شئتم هغه چې تاسو خو خشي من دونه غیر د الله نه قل ورتوي ان الخاسرين الذين بشك تاوانن هغه کسان خسروا انفسهم چې د پتاوان کې اچولي خپل ځانونه او اهلهم او خپل اهل یوم القیامت په ورځ د قیامت الا خبردار ذالک دا هو الخسران المبین دا د تاوان ښکارا لهم دوی د پر من فوقهم د پاسه دوی نه زللن د پاسه دوی نه چې کوم د سوري به من النار د اورنا ومن تحتهم او لاندې دوی نه به زللن دا سوري وی لاندې ته نه اورتاو د پاسه ته نه هم اورتاو دي دا د سوري په شان د باندې تاو دي اوس اشکار دا چې د پاسه خو د سوري په شکل تاوي دي شي خو لاندې سورې سکه لاندې خو سورې نه نو د دې نه جواب دا دی چې دا د جهنم اور نه کنایه ده د پاسم اور لاندې اور نو زکه دا د سوري په شان تخکاری او یا دویم دا سویل چې د جهنم درکات یو بل د پاسي نو اره بره طبقه چې وګوره د لاندې د پاره سورې دي هر بره طبقه د لاندې د پاره سورې دي خدا د جهنم سورې دي د یخنی او د ګرمۍ د بچاو سورې نه دي ذالک دا یخوف الله یری الله پاک به پدې سره عباده خپل بندگان یا عباد ای زما بندگان فتقون زمانه ویریږي والذین کسان اجتنبوا الطاغوت چې دوی ځان ساتي الطاغوت د شیطانانو نه ايعبدوها چې دوی عبادت وکي دا چې څومره د غیر الله عبادت دی پدې امر د شیطان دی نو ګویا د شیطان عبادت دی
وانابوا الى الله دی رجوع کی الله تا لهم البشرى دوی د پر زیره د فبشر عبادی زیره ورک زما بندگانو ته الذين ها کسانو ته یستمعون القول چې دی غوږ دی وینا تا مراتنا قران دی قران ته وکی دی فیتبعون بتابعداری کی احسنه اشکال دار چې قران ووري د احسن تابعداری کی او چې کم حسن دګینه غفاتی شین دا داسې خو نه نو یا به داسې وای چې کوم دی چې قرآن مقدسه تعلیم تمام په تمام باندې احسن دی تمام په تمام باندې احسن دی فیتبعون دی تابعداري کوي احسنه د تمام تعلیماتو د قرآن او د قرآن تمام تعلیم دا احسن وي دوی مطلب داسې بیانوي شي یو احکام وي د عزیمت او دویم احکام وي د رخصت لہذا مومن دا کار وی چې د همیشه د پر کوشش کوي چې په عزیمت باندې عمل وکړي احسن نه مراد عزیمت ده فیتبعون دوی تابعداري کوي احسنه د عزیمت درې مطلب دا سمېل شي سورته آل عمران کې دی د قران کریم آیاتونه په دوه قسمه دي یو ته محکم وي بل ته متشابه وي ته خو دوه ووري خو لیکن بیا عمل چې کوي شي دا په محکم کوي شي دا غي معنا درته معلومه ده او متشابه باندې خو صرف ایمان دی فیتبعون دوی تابعداري کوي احسنه د محکماتو اولئک الذین دا هغه کسان دي هداهم الله چې الله ورته هدایت کړي اولئک دا کسان هم دوی اولو الالباب خاوندان د عقل دي افمن آیا هغه څوک حق علیه چې ثابت په دې باندې کلمت العذاب کلمه د عذاب دا کافر د جهنم کلمه په ثابت ده اف انت آیت تنقذ خلاص ور کول شي من فی النار هغه چا د پاره چې په اور کې وینه مان نه شي ور کوله لکن الذين لیکن هغه کسان اتقوا ربهم چې یریږي د خپل رب نه لهم غرف د دوی د پاره به بنگلی وی من فوقها غرف داغه د پاسه به بنگلی وی مبینه مبنیه چې دا به مضبوطی جوړ کړي شي وی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل دا سه محلات به چې د باطن نه به ظاهر ښکاری د ظاهر نه به باطن ښکاری او دا د لاندو مرتبه ولا چې د بهر مرتبه ته ګوري دا غي بنگله به دا سه پړقیږي لکه څنګه چې ته د ستوري ته ګوري نو صحابه او حضرات تاسو کو جدا دو مرتبه خو صرف انبیاء ته به ملاویږي نو بل کس دې مرتبه ته بس څنګه رسېږي پیغمبر علیہ السلام یې نه دا انبیاء ته بلکې هغه کسان د پر چې امنو وکانو یتقون ایمان راوړل دي او بیا تقوا سره ژوند تر کړه دام دغه مرتبه ته رسیدي شي غرفن دوی د پر بنگلی دي من فوقها غرفن مبنیه جوړی شوی تجری من تحتها الانهار وعد الله د الله وعد لا يخلف الله الميعاد مخالفت نکي الله د خپل وعده الم تر تنغور ان الله بشک الله پاک انزل من السماء نازل کړي د اسمان نما ان اوب باران اوري فسلكه بيدا روان کی دا ننواسی دا باران ینابیع چینی دا باران نازل شو په دزمکه کې ورننوزی د چینو په شکل باندې دا رنگونه روان شي ینابیع چینی فی الارض پزمکه کې ثم یخرج به بروباس په دې سره نزرع فصل مختلفا الوانه مختلف دا غیر رنگونه ثم یهیج بدا وګرځي فتراه تبین دا مصفر زیړ دا شین فصل بیا اوچواری تمایل شنو زیړ شو ثم يجعله بيدا وګرځي حطوا ریزا ریزا څنګه دا فصل تازه او بیا او شو ریزا ریزا شو هم د قسم استاد واری اوموي ځواني دا بیا برورو داسې کونټی شي اخر به ختم ان فی ذلک بشک پدې کې لذکر نصیحت دی له اول الالباب د فرد خاوندانو د عقل افمن شرح الله صدره ایاغه کس چې کولو کړي الله دا غسین الاسلام اسلام طرف ته دیو انسان سینه اسلام ته کو لو شولا وهو على نور من ربه دا پرنا سره د جانب د خپل ربنا دا هغه چا پشان کې دی چې دا سینه اسلام ته کو لو نه دا هغه پشان نه دی صحابه حضرات تاسو کو چې دا سینه اسلام ته کو لويږي نبی رسول الله وی او د دې کو لویدلو سه نشانه نه خشتي وی او التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والتهيؤ للموت قبل نزولي چې دا چا سینه اسلام ته کولو شي دا غد درې نشانات نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړل التجافي عن دار الغرور د دنیا د دوکې نه ځان بچ کړي او دویم والانابه الى دار الخلود جنت چې کوم د همیشه زندگی دا غي ته رجوع اختیار کوي چې جنت زندگی زاله څنګه خیاسته کم
او دریم وتهيئ للموت قبل نزوله چې لا مرګ راغلی نه دی د هغې نه مخکې ځان تیار کړي. نو دا سینه ایمان اسلام ته کولو شوله. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور دای پرنا باندې من ربه طرف د خپل ربنا. فويل للقاسيه قلوبهم هلاکت د هغه د پر چې سخت د غیړونه من ذکر الله د الله د ذکر نه اولئک دا کسان فی ضلال مبین دی په گمراهی ښکارا کې. الله پاک نزل نازل کړي احسن الحديث خیسته خبر قرآن کریم الله خیسته خبر نازل کړي کتابا عظیم شان کتاب دی متشابه یو بل سره مشابه دی. نو دا څنګه چې ویل چې یو مضمون جدا دی او بل مضمون جدا نه یو بل سره مشابه دي. تقشعر منه د دین اور پیږي جلود الذين سرمن د هغه کسانو یخشون ربهم چې یریږي د خپل رب نه. کم انسانان چې د الله نه یریږي او قرآن ووري نو دا سرمن اور پیږي. ثم تلين جلودهم بیا پستی شي دا غوي سرمنی اوله کې ور پیږي نو بیا وروسته د الله د رحمت په امید باندې بیا پکې پوسواله او قرارواله راشي. ومن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فما له پس نبی داغه د پر من هاد سوکلار خون کې. افمن يتقي بوجهه د مؤمن او د کافر مثالونه په تقابل سره ذکر کېدل. په دې کې دوه احتمال شته چې دینه مراد کافر دی او کدینه مراد مؤمن دی. کله دینه کافر واخلي عام حضرات دا ذکر کې بیا ترجمه دا شو. افمن ایا هغه څوک یتقي چې ځان ساتي به وجه په خپل مخ. دنیا کې تکلیف راشي نو خلک وته لاس نیسی خو مخ تکلیف ته نه نیسی. او دا جهنميان د جهنم دا اور په دې مخ باندې د ځان نه اړي. یتقي به وجه سوء العذاب د سخت عذاب نه یوم القیامه ورځ د قیامت. او دویمه دا ده چې دا صفات د مؤمن شي نو معنا ایمان راوړی دی او د خپل مخ الله ته په سجدې لګي د خپل مخ په دې ځمکه لګي ځان د عذابونو نه بچ کړي. نو فمن ایا هغه مؤمن یتقي چې د تقوا اختیار کوي به وجه په خپل مخ باندې سوء العذاب ځان بچ کړي چې کوم دې په دې مخ باندې د مخ الله د لپاره تابع کو د عذاب نه ځان وساتونو. وقيل للظالمين اویل شي ظالمانو تذوقوا تاسو سکی ما کنتم تکسبون هغه چې تاسو کسب کو. کذب الذين من قبلهم تکذیب کړه هغه کسانو چې دوی نه مخکې فاتهم العذاب ولا غیت عذاب من حيث ده هغه طرف نه لا يشعرون چې دا غوي په غیبان شعور علم هم نو. فذاقهم الله ورسول الله غوي تعالی خيس شرمندگی په حیات دنیا په ژوند دنیا ولا عذاب الاخره اکبر خامخ عذاب د اخرت دا لوی دی لو كانوا يعلمون کاش کدی پویدل. ولقد ضربنا تاغي سلام بیان کړل للناس انسانان ته په هذا القران په دې قران کریم کې من کل مثل د هر قسم مثال نه مختلف مثالونه خلکو د لپاره بیان کړي د پوی د لپاره. لعلهم دې د لپاره يتذكرون چې دوی نصیحت قبول کړي. قرانا عربیا قران کریم دې عربیه ملفوظ په عربی جبه غیر ذی عوج چې په دې کې کوګواله نشتا یو مضمون د بل سره کوګواله او ټکراو کې نه دی. لعلهم دې د لپاره تقون چې دوی ځان اوساتي د شرک نه. ضرب الله مثلا بیانې الله مثال فيه شرکا الله مثال ذکر کوي د مشرک او د مؤمن. یو سړی دی چې هغه د څلورو د پنځو د لسو کسانو په شریکه غلام دی. یو ته یو کار وي بل ته بل کار وي نو ښکاره ده چې دا غلام اوس یو نشي کولی. یو ته یې مال ډوډۍ راوړه بل ته لاړ شه بازار دا بل ته زما د کپړې وینځه بل ته د سروي سرته وباسه. نو دې مینس کې حیران ولر چې زه کوم یو کار وکړم. دا خلاص اقاګان دی او هر یو بیل بیل فرمایش ته د چا فرمایش پوره کوم داسې حیران مشرک هم داسې وي. دا چې کوم دی الله دی او بیا ور سره دا ول بوتان دی باران بده کوي اولاد بده ور کوي عزت بده ور کوي فلانه کار بده کوي. دا مشرک حیران چې دل لاړ شم او کدی لاړ شم. دا د مشرک مثال دی. او د مؤمن مثال داسې ذکر کوي یو سړی دی یو غلام یو آقا شو یو دغه چې کوم دی غلام شو په دې کې اس خصومت او اختلاف نشته چې آقا کم خوالیږي نو یوازې لاړ شه بازار ته جو ټیکسي پلان کې زیاته لاړ شه جو ټیکسي. نو دا قصې مؤمن دی د یو رب دی بس چې د سچ کوم دی مسله او تکلیف راحت وي مدق یو الله ته رجوع کوي. نو ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء پدې کې شریکان متشاکسون مختلف یو کارتن اخلي بل کارتن علي. ورجلا او بل یو سړی د سلامن دا روغ وی دی رجلین د یو سړی د پاره
دغه اقاو د غلام هل یستویان آیا برابر دي مثلا په مثال کې الحمدلله سنا د الله د برابر اکثرهم بلکې ډېر دوی نه لا علمون دوی نه پويږي انک میت بشک تب وفات کیږي و انهم میتون دی به وفات کیږي نو مشرکین دا وی خو یو سړی دی لیوانه تاسو پرېګ دی چې کم دی په ډېر لیوانو باندې مرګ راغله په دبا مرګ راشي په ډېرو شاعرانو مرګ راغله په دبا مرګ راشي بس اخلاص بشه الله فرمایي دی چې ستاسو د مرګ انتظار کین ولې دوی په خپل بګینه همیشئ په دې ولې پناه نه راځي خدای بمري لہذا مسله دار چې دا مسلم دا چې دنیا نه ک پیغمبر دی ک شهید دی ک خدای ک بد دی دا ټول د دنیا نه بزي او د دنیا په مرګ باندې بداغون یو ظلم ری نو دا مسلم حقیقت او د نصوص نه خبره ثابت ده البته او دریم ټکی دا چې انبیاء او شهدا او د پر د برزخ ژوند هغه ډیر ممتاز دی نو دلته چې کوم ژوند ثابتېږي دا د برزخ د ژوندۍ ممتاز ژوندۍ ذکر کې د برزخ د دنیا د ژوند نه ممتاز بیل ده د پوی د پر معقیده تهاوی کې طالبان د پردا لیکلي چې د روح تعلق د بدن سره دغه 15 انواع وي دا پکې یو قسم دی چې کوم برزخ کې به تعلق وي روح د بدن اوتو یا علیین کې دی یا پسیجین کې دی خدا غزنه د جسم سره تعلق شته ابو داود روایت کې ذکر دي چې کوم دی او دغه پته بکې امام ابو حنیفه رحمه الله فی اکبر کې ته نقل دی و اعاده الروح الى الجسد حق د روح د تعلق د جسد سره دا حق دی دا چې اثبات راځي هغه د برزخ ژوند دی او کوم چې وفات هغه د دنیا ژوند دی و انهم میتون بشک دی به مری ثم انکم بتاس یوم القیامت پورز د قیامت عند ربکم پنځ د رب تاسو تختصمون تاسو به خصومت کوي د الله په مخ کې بتاس خصومت کوي نو دا خصومت د ار یو دی انسان د خپل کردار په بنیاد باندې خصومت کوي الله ز په خپل ځار باندې د بل چا خبره نه منم همدارنګه چې کوم د انسان د بدن او د روح خصومت نقل دی روح وتی د اورانه خطا کړي بدن وتی د خطا کړي عند ربکم تختصمون دا الله پرې بتا سو به دا خصومتونه کوي ومن ازلم سوق لوی ظالم دی من لا احد ازلم د دینه بل غټ ظالم نشته د چانه د دینه بل غټ ظالم نشته ممن کذب علی الله چې د تکذیب وک په الله باندې په نسبت د ولادت سره الله د پر زوی دی يهوديان وي نصرانيان وي مشرکین وي د دینه بل غټ ظالم شته نه وکذب بالصدق تکذیب کی پرشتیاو سره کذب بالصدق تکذیب کی پرشتیاو سره چې قران دی اذ جاءه کله چې د ترشتیارال الیس فی جهنم اینا به په جهنم کې مسل للکافرین زیاده پر د کافرانو نو معنا بالکل د غوی د پر زیاده کافرانو جهنم دی والذي جاء بالصدق دلته مختلفه ترجمه کولی شي بعضی دا دوه صفاتونه د پیغمبر علیه السلام سره ذکر کړي والذي اغه کس چې پیغمبر علیه السلام دی جاء بالصدق چې راوړو صدق چې قران دی نو قران راوړو وصدق به او په خپل تصدیق ملوکو نو راوړو حق چې قران دی او تصدیق کوي چې د الله کلام دی نو دا دوه د نبی کریم علیه السلام صفاتونه شو دویم چې مخکینه راځي ک جبرئیل ته او دا دویم راځي ک نبی کریم علیه السلام ته نو والذي هغه جاء بالصدق هغه جبرئیل چې راوړو هغه رښتونی کلام جبرئیل کلام راوړو وصدق به او نبی علیہ السلام دا غي تصدیق کو نبی علیہ السلام اومنو چې او دا الله کلام دی او باز دا لګي چې جاء بالصدق دا لګي د پیغمبر علیہ السلام سره او صدقه د حضرت صدیق سره لګي والذي هغه پیغمبر جاء چې راتل کو بالصدق په کلام صدیق سره وصدق به او تصدیق کو په دې سره چا صدیق اکبر تصدیق دی وکړو ایا جاء بالصدق نه مراد پیغمبر والا او صدق به نه تمام مسلمانان د اجابت والا والذي هغه پیغمبر جاء بالصدق چې ورو رښتیا چې قران دی او وصدق به په دې باندې تصدیق کو هر یو مسلمان فاولائک دا کسان اولئک دا کسان المتقون دوی چې ګنه متقیان دي لهم دوی د فرما یشاءون غ چې دی خو خی عند ربهم پنځ د خپل رب باندې ذالک دا جزاء المحسنین بدل د نیکانو لیکفر الله عنهم دې لپاره چې معاف کړي الله دوی ته اسوء الذی بد اغا عملو چې دوی عمل کو دوی چې سونه بد عمل کړي دا ته الله او خی
ويجزيهم او دیلا بدل ورکی اجرهم دی نور ته چکنده بدل ورکی باحسن الذي كانوا يعملون بهتر هغه چې دی په عمل کو احسن تبذیل سی غلط تعویلات مخکې الیس الله ایان دی الله پاک بکافین عبده کافی کې دن کې د خپل بندګانو د پاره نو معنا بالکل کافی دی ويخوفونك دوی یری تعالی را بالذین فهغه کسان من دونه چې غیر د الله ندی من دون الله غیر د الله نه د الله نه سوا چې کم بوتان دي دوی الہانو تا یری چې ګور د دماغ بدله خراب کی هلاک بدی کی تاوان بد تورسي الله فرمایي ومن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فما له نبید د پر من هاد سوک لرخون کې ومن يهد الله چاته چې الله هدایت وکي فما له پس نبید د پر من مضل سو گمراه کون کې الیس الله بعزیز ذی انتقام آیا نه الله پاک غالب او ذی انتقام د بدلی اغستلو والا ولا ان سالتهم خامخ کتبوس وکي دوی نه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی اسمانونو زمکه له یقولون خامخ دی وی الله دا الله پیدا کړی قل وت ارئتم ما خبر را کې ما تدعون غ چې تاسو بلې من دون الله غیر د الله نه تاسو چې دا سوره خدایان د الله نه سیوا نو دا راته وای ان ارادنی الله بضر ک الله اراده وکي ما د پر د zarar هل هن ممسکات ضره آیا دوی دي کاشفات ضره د لری کول دا zarar الله چې کوم د چاته تکلیف رسول دی ته دا تکلیف لري کولې شي نو نشي لري کوله او ارادنی برحمه یا الله اراده کی زما د پر د رحمت هل هن ممسکات رحمتي آیا دوی دی بندون کی د الله د رحمت چاله نور کی دی ورکی او چاته چې ورکی نو دی بندوي شي قول ورته حسبي الله کافی دی الله پاک علیه توکل المتوکلون په دې باندې توکل وکي توکل کوونکی لہذا د مسلمانانو عقیده وی چې الله چاته خیر ورکی نو څوک هغه بندوي نشي او چې الله خپل خیر د چانه بد کی نو څوک دغه ورکول ولته دا مضمون دی به ایم یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و یریدک بخیر فهو على كل شيء قدير چاته الله خیر رسي نو دا د الله تقسیم وي څوک بیا بد وی نشي قل ورته یا قوم اعملوا اي قوم زما تاسو عمل کوي على مكانتكم فخبل حال باندې اني عامل ز عمل کون کې د دوی سره ذکر کیږي علی مکانتکم او دیبل سره ذکر کیږي چې انی عامل علی مکانتی دا سره ذکر کیږي وجد مخکې به چې د مشرکانو خو شرک دی او دا شرک د یو مرتبه ده بس باغې باندې دین زکه ورته ویل شي اعملوا علی مکانتکم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ټول حال د یو ورځې په شانته نه نن ورځ چې کم اعمال کړي نو سبا دا غنه په ډیر اوچته ترقې کو دی بل سبا دا غره اوچته ترقې ده نو دا خو ورځ په ورځ وخت په وخت ترقې در ترقې د نو زکه سره مکان نه ذکر کې انی عامل سوف تعلمون زل چې تاسو پوهی شئ مې اتیه چا لرازی عذاب عذاب یخزیه چې د رسوا کې ويحل علیه نازل شي په د باندې عذاب مقیم عذاب دائم ان انزلنا عليك الكتاب شک منازل کړه پتا باندې کتاب للناس انسانان د پر بل حق په حق سره فمن اهتدى سوچ په هدایت شو فل نفسه هدایت مفید د خپل ځان د پر دی ومن ضل چې سو گمراه شو فینما يدل بشک د گمراه کی علیها چې دانا پس باندې بار دی وما انت عليهم تبانه په دی باندې وکیل ذمہوار ته دوی ذمہوار نه چې خامخا دوی ایمان تراولي دا خود الله کار دستا کار صرف دعوت دی الله يتوفى الانفس الله جل جلاله وفات کوي انفس نفسنا يتوفى تاولان دی به يتوفى چې کوم ده د وفا نه د خپل معنا حقيقي او وفات د یو معنا د مجازي الله فرمایي د انسانانو ته پر چې کوم ژوند ملو شوی دي نو کله داسې سړی او د شو انسان او د شو جو حق کې د ټیم پورا شو جو وس وفات کما او کله داسې وکړي چې لا ټیم پورا نه ده د او د شو نو دا غنه روح واغستېش صحیح صد روح د تویل شي حس حرکت صحیح صد روح د نواغستل شي چې حس حرکت د نو معنا د دې انسان حرکات اختیاریه ختم شي دا چې کوم وته ده دا رنګ دغه حواس کار نه کوي دا صاحب او د نو ته لمخه ته سشې کې د ودې نه ني پلاسونو کې سشې کې د ودې غستې نشي او دا رنګ دې غوګونو خاطه ولا په خلار خبرې کوانو دې په پويږي نه
لہذا دا خوب د مرګ ته یو نږدې غونته شانه حالت دی چې د انسان د ویښوالي محسوسېدل حرکت اختیاریه دا ختم شي باقي نور ژوند په خپل ځای باندې شته چې راویښ شي نو بیا ولا حس حرکت ورکړي شي بیا ودې شي نو بیا ترې نه واغستی شي بیا راویښ شي بیا ورته ورکړی شي ان تر دې چې ستا هغه ټیم پوره شو نو بیا مکمل ترې نه بیا واغستی شي نو الله پاک یتوفى الانفس وفات کی نفسونه حين موتها په وخت د مرګ د کې ولتی او هغه لم تموت چې هغه مړه نه وي په منامها په خپل خوب کې نو چې مړ نه دی نو په یمسک التي نو دا غرو هم غستره چې کوم لا مړ نه دی خو بیا فرق دی په یمسک التي ځان سره ایثار کې هغه قضا علیه الموت چې هغه فیصله کړی د مرګ کم ټیم پورو نو هغه روح ایثار شي واپس جسم ترا نشي نو مړ شو ويرسل الاخرى اور علیږي دا بل چې کم ټیم پورا لا نه دی خو دو او روح ته غستې شو نو دا ته واپس ورکی الى اجل مسمى غټي مقرره پوری ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نشانات دي قوم يتفکرون هغه قوم د پر چې دی فکر کوي ام اتخذوا من دون الله شفعاء الله فرمای دوی نیولی غیر د الله نه شفعاء سپارشیان چې دا بګی نظام سپارش کوي قل ورته اولو کانو اگر چې دوی دی لا یملکون شیئا مالکان نه د سیسیزو ولا يعقلون او نه پدې باندې پويږي قل ورته لله شفاعت جميعا دوی خو پدې خیال باندې چې کوم د عبادت کو د بزمو سفارش کوي الله فرمایدا د سفارش مالکان نه دي د سفارش تمام اختیار د الله سره دی نو قل ورته لله شفاعه الله د پر اختیار د سفارش دی جميعا ټول چا د پر وغوړي اجازه تو کی ته سفارش کوا چا د پر وغوړي چې د پر سفارش وکړي شي له د الله د پر ملک السماوات والارض حکومت د اسمانونو د زمکو د ثم الیه ترجعون بد غزا تستاسو رجوعي و اذا ذکر الله کله چې یاد شي الله پاک وحده یوازې د الله توحید ذکر شي اشما عزت داغنه او طریقی قلوب الذين لون د هغه کسان لا یؤمنون به الاخره چې ایمان لري په آخرت باندې قران کریم کې د الله وحدانیت ذکر شو هغه خلک چې په قیامت ایمان نشته مشرکان دا غیرت نه او طریقې ځکه چې د توحید د الله نه مني و اذا ذکر الذين کله چې یاد شي هغه من دونه چې غیر د الله نه دي د دوی بوتان یاد شي اذا هم یستبشرون به دوی زیری حاصله په دې خوشاله دي زموږ د خدای پکې خو به ذکر شو قل ورته اللهم یا الله فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو د زمکو عالم الغیب والشهاده پویږي په غیب او په حاضر انت تحکم تب فیصله کې بین عبادک ما بین د خپل بندګانو کې الت فیصله خدا عملی فیصله د صد جنت او صد جهنم فيما پاغس کې کانو چې ودی فيه اختلافون پاک اختلاف کوم ولو ان للذین ظلموا کشی هغه کسان د پر چې ظالمان دي ما فی الارض هغه چې پزمکه کې دي جميعا ټول د زمکه دا تمام سيزونه د غوي د پاره شو مثله معه دون مثل نور امشي نو چې دا غوند یو کس د پاره خو کې دی نشي غوځه شو دون الله نور مرکن به بس شي لفتدوا به دی په دی ور کې په دې سره من سوء العذاب د صح عذاب نه یوم القیامت ورځ د قیامت دا هر سوال الله پاک او د قیامت د ورځ د عذاب نه ما اوساتا د دې به نه قبول شي نو جزاء محذوب د ما تو قبل منهم ذات نه قبلي وبدا لهم مخکار بشي دوی ته من الله د الله د خرما غلب يكون يحتسبون چې دوی ګمان قدر امنو و اذا مس الانسان کله چې ورسېږي انسان ته ضرر ضرر انسان کافر مراد دی چې هغه ته ضرر ورسېږي ځکه د انسان مؤمن دا صفت نه دی کافر ته ضرر تکلیف ورسېدو دعانا دی بلی مال به سوالونه کې الله ما جوړ کې ثم اذا خوله به شکل الله وي خولناه من دل ورکو نعمت ورکو اذا فريق منهم یو جماعت پدې کې نبی یو جماعت خولنا نعمت من قال انما اوتیته بدا ځان ته نسبت کوي چې دا ما تر کړې شوی دی علی علم نذیر کې وړاندې تاسو د قارون واقعیا وې قارون ته الله مال ورکو نو بیا قارون سوي انما اوتیته علی علم دا ما تر کړې شوی دی زما د علم تقاضا و زما د پوهې تقاضا هغه علم یادا وچه په تجارت او په کاروبار باندې خپویدلم یا علم دو چې ماته د کیمیا علم را کړی شوی دی الته خبره کوله انسان بس یو داغه علم بس صرف د کنجوستوب علم دی نو انما اوتیته علی علم بشکدا را کړی شوی ماته زما په علم الله فرمای نستا علم نو بل هي فتنه
بل هي بلکې دا نعمت چې کم ده د سوته بل هي هبتون دا هبه ود الله د خوانا وهي فتنه دستر پر امتحان ده ولكن اکثرهم لیکن ډیر د دین لا علمون دی نه پويږي قد قالها تاقي سر ویل ودا کلمه ها زمير راجد مقدر ته دغه کلمې ته ویل ودا کلمه الذين ها کسان من قبلهم چې مخکې دوی نو مخکینوم د سوي چې دا موږ ته خپل پوه او خپل علم باندې د دنیا راکړې شوی دا فما اغنى عنه پس بچنکو د هغوی نه ما کانو یکسبون هغه چې هغوی کسب کو فاصابهم پس ورسېدل هغوی ته سیئات ما عذابونه د هغې کسبو چې دوی کسب کړو د هغې الله سزا ورکړه والذین ظلموا هغه کسان چې ظالمان دي من هؤلاء د مکې والونه سیصیبهم زر دی چې رسېږي به دوی ته سیئات تکلیفونه عذابونه ما کسبو هغه چې دوی کسب کړي وما هم نبی دی بمعجزین عجز کوونکي الله لره ويقولون او دی اولم يعلم اي دین پویږي ان الله بشک الله پاک يبسط الرزق پر خیر رزق لمن يشاء چاله چې خو خشي ويقدر او تنگي دی په دې نه پویږي دا خدای الله تقسیم د چاته پر رزق ورکول او چاته په تنگسیا سره رزق ورکول ان فی ذلک بشک په دې کې آیات نشانات دي لقوم یؤمنون قوم د پر چې دوی ایمان وروړي قل ورته یا عباد الذين اسرفوا زیات حضرات دا د مکی والا سر لګي چې مکی والو مختلف قرآنی چې کوم دی هغه ته نکړې شي خاص کر د وحشي واقعات ذکر کیږي چې الله جل جلاله د بد اعمال والا مختلف سزاګانې ذکر کړي د خطر اولېګو ایمان ته بشوق د چې ایمان راوړم او بعض آیاتونه زما د لپاره رکاوټ دي ځکه الله ذکر کوي سورته فرقان کې دی چې دوی به بد عملی نه کوي دوی به قتل نه کوي دوی به پلانې نه کوي دا کارونه به نه کوي واشي وي دا غړ خو ما کړی دي څنګه ایمان راوړم نو الله پاک سره دا ذکر کړو الا الذين امنوا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا یک د چې خطا ده نشوي د خو به د توبه وستا او به د عمل صالح اختیار نو وحشي دا به چې دغه خو قیودات دي توبه راوستل اعمال صالحه کول یا بزکوي شم یا بنا الله پاک دا فرمایل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء یو شرک معافی نشته او د شرک نه علاوه تمام ګناهونه چې الله وبخي ورته معاف کوي بیا هم د چې په دې کې خو لمن يشاء د چا د پاره وغوړي نو دا څه پته لګي چې زما د پاره معافی شته او کنه نو الله د ډیر عظیم امید آیات ذکر کوي یا عباد زما بندگانو الذين هغه بندگان اسرفو چې دوی زیاته کړي علی انفسهم په خپل ځانونو باندې په کفر سره په شرک سره په دې په ځان زیاته کړي لا تقنطوا تاسو من امید کېږي من رحمت الله د الله د رحمت نه ان الله بشک الله پاک یغفر الذنوب بخي گناهونه جميعا ټول انه بشک الله پاک هو الغفور الرحیم دا بخون کې مهربان دی بس دا الله خو خدای چې پچا احسان او پیرزو کې دا گناهونه ته معاف کینو وانيبوا الى ربكم تاسو رجوع کې خپل رب ته اسلموا له تابع شي الله د پر من قبل پخوا د سنه ایات یکم العذاب چې راشي تاسو د عذاب ثم لا تنصرون بیا بس تاسو امداد نشي کېده دا د قیامت ورځ د غینه مخکې ایمان راوړی واتبعوا تابعداریو کې احسن ما انزل الیکم بهتر هغه چې نازلېږي تاسو ته من ربکم طرف درف تاسو نه من قبل ایاتیا مخکې د غینه چې راشي تاسو ته عذاب بغتتن اچانک وانتم لا تشعرون او حال دا چې تاسو په نه پوهیږئ ان تقول دی وجنه چې ونوي نفس نه نفس قیامت کې گرفتار شي نو بیا الته یو نفس داسي افسوس او دا تمنا ښکار نه کی یا حسرت افسوس دی ما د پر علامه پاغه باندې فرت چې ما کمې کړې په جنب الله په احکام الله افسوس چې ما د الله په احکامو کې کمې ولې کړې و ان كنت مخفف د مسقلنا و انی كنت بشک ذو من الساخرین د مسخرو کوونکو رمهله د اهل حق بس مسخره او ټوکی کولې او تقول یادا سیونوي لو ان الله ک الله پاک هدانی ما ته هدایت کړی ولا كنت من المتقین زبوم د پرهیزګارانو نو الله چې د کامل قدرت او د علم سره ما ته هدایت نه نصیب کی خو زموږ د شرک خوښ ده او تقول یا تاسو دا سیونوي حين تر العذاب چې تویني عذاب لو ان لی کار شوی زما د پرکرتن دوباره تل دنیا ته فاكون من المحسنین زبشم د نیکانو نه ما ایمان راوړې و مخه کارونه کول
الله فرمای بلا او قد جاءتك آیات اکثر تا زما آیاتنا فکذبت تا باغه تکذیب کړو بها په آیاتونو سره واستكبرت او تا تر تکبر کړو وکنت من الکافرین او توید کافرانو نه په یوم القیامت پرز د قیامت باندې تر الذین تبعینها کسان کذبوا علی الله چې هغه تکذیب کړي په الله باندې وجوههم کا مخونه دویبا مسوده تورشی د دې مکذبین مخونه به الله پاک تکتور کې په خلاف د مصدقینونه الیس فی جهنم اینا به په جهنم کې مسول للمتکبرین زید پاره د تکبر کوونکو نو دا استبهام دا تقریر پر یقینا د متکبرین زید جهنم دی وینجی الله الذین اخلاص ورکی الله کسانو ته اتقوا چې تقوا کې به مفازته په کامیابی سره چې دې به کامیاب شي مفازا مصدر صيغه ویل شي د ظرف صيغه او ویل شي مصدر صيغه وای نه معنا دادا وینجی الله الذین اخلاص ورکی الله کسانو ته اتقوا چې تقوا کې به مفازتهم بفوزهم په سبب د کامیابی دې باندې دې به کامیاب شي او دیم دا د ظرف صيغه ویل شي نو معنا ټیک ده وینجی الله الذین اخلاص ورکی الله کسانو ته امنو چې مؤمنان دي اتقوا چې تقوا کې په سبب به مفازتهم په غزيده کامیابی باندې چې الله ولا زیاده سی ورکو چې غټول کامیابی ده نو لا یمسهم نرسیږي بدوی تاسو او تکلیف ولا هم يحزنون انا بدی غم جنشي الله خالق كل شيء الله پیدا کونکي د هر چیز دی او هو د الله پاک علی کل شيء وکیل په هر چیز ذمہوار دی له مقاليد السماوات مقاليد د مقلید جمع ده مقلید خزانه ته اومي مقلید چابيانو ته اومي نو الله فرمای زما د پر اغه سدي مقاليد السماوات خزانه د اسمانونو دی ول ارض او د زمکو دی والذین کفروا کسان چې کافران دي بیاات الله د الله پایتونو اولئک دا کسان هم الخاسرون ام دوی تاوانیان دي قلوا اف غیر الله ای غیر الله نه تامرونی تاسو ما ته امر کوي اعبدو چې عبادت وکم ایها الجاهلون ای جاهلانو دوی ورازه جوړه وکړو زمونږ د خدایانو بته بدی نه ذکر کې موږ استاد خدای بد نه ذکر کو او زمونږ د خدایانو په دې سر باندې صرف داسې لاس راکاګه لا فغیر الله تامرون د الله نه سوا دبل چتا سو ما ته امر کوي چې عبادت وکم ایها الجاهلون ای کافرانو ولقد اوحي اليك تاخ سوه کړه شوی د تا ته ویل الذين هغه کسان ته من قبل ک چستانه مخکو وحی کې دوله ان اشرکتا کتا شرک کو بالفرض لا يحبطن عملك نو برباد بشستا عمل نو انبیا خو چې کنده شرک نه کوي نو څنګه ته اشرکتا کتا شرک کړي وي نه دینا دو جواب کوي یو دا چې دا کلام شرطي دی او په کلام شرطي کې چې کوم د تحقق د مقدم دا لازمی نوي بالفرض الله فرمای بالفرض او محال باندې خبره فرض کا کتا شرکو کو چې کم د نستا اعمال به برباد شي نار کړه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا شان د نظم او ستاره پر سبق دی چې ګوره اعمال برباد نکي دویم ټکی ادا دی چې خطاب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خدا تعلیم د امت ته چې ګوره پیغمبر علیه السلام د څومره شان او عظمت سره غیتم الله فرمای چې که شرک دی وکړو نستا اعمال به حبط شي نو موت ته عمره خی چې ګوره په شرک به اعمال حبط شي لا يحبطن عملك ولا تكونن خامخبت شي من الخاسرين د تاوانیانو نه واذا بل الله بلکې الله پاک فعبده د الله عبادت کو کوم من الشاکرین او شد شکر وستون کو نه ما قدر الله حق قدره دی قدر نو کو د الله پاک په حق قدر کول سره والارض زمک جميعا ټول قبضته دا یو قبضه د الله پاک ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته يهوديانو تپوس کوو چې الله جل جلاله بدا اسمانونه په خپل یو غوته باندې اونیسی څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي او دا غرونه الله په بل غوته باندې اونیسی او دا اوبو الله په بل غوته باندې اونیسی او دا زمکه الله په بل غوته باندې اونیسی دا هر یو بیل بیل داس خپل قدرت اسمان بیل غرونه بیل زمکه بیل اوب په بل غوته باندې اونیسی بیا دی غوندل الله حرکت ورکی دا سی او خو زی حرکت ولا ورکی چې کم دی چې تاسو د چا عبادت کو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکا شو الله جل جلاله حکم را ولګو دته متشابهات وي د دې په حقیقت باندې موږ تاسو نه پوهیږو چې الله پاک اسمان څنګه په یو ګوته نیسي زمکه څنګه په یو ګوته نیسي غرونه څنګه په یو ګوته باندې نیسي بیا به الله دې له حرکت څنګه ورکړي د متشابهات نه دي نو ما قدر الله دې قدر نو کو د الله پاک حق قدره په حق قدر کول سره والارض زمکه جميعا دا ټوله قبضته دا یو موټه د الله دا یوم القیامه ورځ د قیامت والسماوات او د اسمانونه مطویات بیمینه دن غختل شوی دی په خلاص د الله کې دا ټول اسمانونه د الله په لاس کې دي دا کې نه وي د الله د قدرت نه نور اخوا علم د الله سره دی سبحانه پاک د الله پاک وتعالى او چد عما یشرکون هغه چې دوی وسره شرک کوي وانو فی خفی الصور پک ولې شي پښ پهله کې پسوای خپس و پات بشي من فی الارض هغه چې پزمکو کې دي من فی السماوات و من فی الارض اسمانونو د زمکو مخلوق مثلا مدا ذکر کړي و چې آیا شپېلې پوک دو دی او کدرې نو د دریو قول پکې اومشتي د دوه قول پکې اومشتي څوک چې درې ذکر کوي نه غي دي نمونه ته ګوري ففزع او دلته ذکر کیږي فصواعق نو اول چې پوکې اوهل شي نو دا مخلوق به تمام ویریږي غبرو بش بیا دا یاره زیاته شي نو فصواعق نو دی بمړ شي او څوک چې یو ذکر کوي نه غي فرمای ابتدا حالت دا د فزع ده انتها حالت دا د صاعق ده نو رش پیله یو ده نو په خفي سور پسوایقا وفات بشي من په سماوات هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او من په الارض هغه چې پس مکو کې دي الا من شاء الله مگر هغه چې د الله خوښ شي هغه چې د الله خوښ شي دی به د وفات نه فل حال دی موقع سره بچوي دا څوک دي نو بعضی فرمای دا سلور پرشتي دي مقربه بیا برستو پناه په دوی عمر زی خو ابتدا کې دا نور مخلوق پناه شو دا سلور پرشتي الله د دینه بچ کړي بیا با د یو روح قبضه کیږي ان تر دې چې د جبرئیل روح قبضه شي د اسرافیل روح قبضه شي بیا د عزرائیل روح قبضه شي او باز د منشاء الله نه د جنت مخلوق وي وکول شي پښپېلې کې نو دا تمام د اسمان زمکو مخلوق دا به وفات شي الا من شاء مگر هغه چې د الله خو خشي حوري دی هغه په جنت کې دي غلمان دی په جنت کې دي هغه د لپاره مرګ نشته ثم نفخ او بعضی دینه شهدا اخلي بیا به پوکواله شي فيه پدې کې اخرى بلزل بیا به بلزل پدې شپېلې کې پوکواله شي فاذا هم به اچانک دوی قیام ولاړ ينظرون چې بل تبغوري دا شپېلې د بعث دا واشرقت الارض روخانه بشزمکه بنور ربها پرنا د خپل رب باندې مراد درنا نه عدل د الله دی دا زمکه الله لري کی بل زمکه الله خوره کی د عدل او د انصاف د پر مخلوق سره فیصله کیږي نو د ازمکه بروخانه شي به نور ربها په عدل او انصاف د الله او وضع الكتاب کی بخود لشي عمل نامه کتاب نه مراد عمل نامه دي وجيء بالنبيين رب واستل شي انبياء او شهدا او گواهان انبياء براشي او شهدا گواهان فرشتي چې د انسانانو اعمال لیکلي دي وقضي بينهم فیصله وکړي شي د پمنس کې بالحق په حق سره وهم لا یظلمون په دې بظلم نشي کېده او پیتو پورا ورکړي شي کول نفس هر نفس ما عملت منا جزاء ما عملت جزاء د هغه چې کوم د عمل کو د غیبت پورا بدل ورکړي شي او هو اعلم د الله خپوي کې بما يفعلون هغه چې دوی کوي وسيق الذين كفروا انت چې کوم جزاء ورکول شي نو دا غټ غټ جزاګانې پکې دوه دي یو د جهنم ور دی او بل د جنت والا دی وسیق الذين روان بکړي شي کسان کفرو چې کافران دي اله جهنم ته زمرا ډلې ډلې دی روان دي نو دا په اعتبار د اعمال سره دا مجوس دي دا دهریان دي دا مشرکان دي دا اریو ډله دا سه دا ډلې ډلې جهنم ته روان دي حتی تر دې اذا جاءوها کله چې راشي د جهنم ته فتحت ابوابها کلو بکړي شي دوی ته دروازې د جهنم وقال لهم اتبوا خزرتها دربانچی د جهنم کا چې څوکیدار فرشته د ناغره جهنميانو ته وي الم یاتیکم ایذور غری تاسو ته رسول منکم انبیاء تاسونا یتلون علیکم چې لستلی و تاسو ته آیات ربکم نشانات د خپل رب بدبخت تاسو جهنم ته راورسېدي دنیا کې چې کوم د تاسو چا د جهنم نه خبر کړي نه وي انبیاء نو راغلي آیاتونه نو راغلي
وينذرونكم تاسو يرولي وی لقاء يومكم د ملاقات د ورځ هاذا چې دادا قالوا د جهنمین ورته بلا معنا بلا جاءت رسل ربنا بالکل انبیاء راغلیو ولكن حقت كلمه العذاب لیکن ثابت و کلمه د عذاب او د کافرین فکافرانو باندې بس مونږ ازلی بدبخت او زم پکې سنوا نو قیل ورته ویلې شي ادخلوا داخل شي ابواب جهنم په دروازو د جهنم خالدین فیها دی با شی پدې کې وا فبئس ډیر بد د مسول متکبرین ټکانه او زیاده تکبر کوونکو چې هغه جهنم دی دا خود کافرانو بوتلو جهنم ته اوس دی مقابل کې جنتیان وسیق الذین روان بکړي شي هغه کسان اتقوا چې متقیانو دوی یریدل د خپل رب نه ال الجنت جنت زمرا ډلې ډلې بدوی چې کم دی رواني نو د ار یو خپل جماعت دی یا د پیغمبر په وجه باندې ار پیغمبر سره خپل ملګری دي یا د اعمال په وجه باندې ار یو چې کم دی د عمل په بنیاد مازګزار یو طرف ته روزدار بل طرف ته حاجیان بل طرف ته صدقات ولا بل طرف ته دا جماعتونه جوړ دي نو یا د پیغمبر سره یا په دې جماعتونو سره یا په اعتبار د مراتب سره نو دا یو جماعت د غډیر اعلی دي دا بل پسې ورپسې دي دا بل دغه نه پسې مرتبه کې خلان دي او بل پسې خلان دي حتی تر دې اذا جاءوها کله چې دی راشي د خپل جنت ته وفتحت او کلو کړي شی به دي ته ابوابها دروازې د جنت جنت سره وو ذکر کیږي جهنم سره وو نه ذکر کېدو نه فرق پکې دا چې دا جنتیان راشي نو وفتحت ابوابها د جنت دروازې ته د مخ کې نه کلو شي وي دي دې د پاره چې دا خوشبويانه محسوسې را روان دي په خلاف د جهنميانو نه هغه دروازې بند دي چې کله دارا ورسیږي نو به ته جهنم دروازه کولو کې دې د پاره چې د جهنم دا بڑاس کم نشي ګرمي کم نشي دای فرق وي نو وسیق الذين اتقوا ربهم الى الزمر وفتحت ابوابها او کلو کړي شي دې ته دروازې وقال لهم خزنتها او دې ته دربان چې د جنت کم چې د جنت څوکیدار فرشته ده ناغوتی سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې طیبتم خیتاسو طیبتم په حال کې چې کم د تاسو را لای فدخلوها داخل شي جنت خالدین تاسو به همیشئ وقالوا وذي الحمد لله الذي سند اغزاد پر صدقنا وعده رښتونی کړه زموږ سره وعده کما وعده چې الله را سره کړی و د جنت هغه رښتونی کړه ولې را ورسولو واورثنا الارض فوراثت کې راکړه موږ ته زمکه د جنت نتبوء من اوسیګو من الجنه په جنت کې حيث نشاء چې کومځه زمون خوخی وراثت کې راکړه یا په دې بنیاد سره چې زمون اعمال د خود جنت د غټنی نه دي ځکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی تاسو یو قسم داسې نه دی چې هغه جنت ته په عمل لاړ شي نو صحابه تاسو کو تاسو هم ولې نشئ تللی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل زم په خپل عمل باندې جنت ته نشم تله الا ان يتغمدني الله اك الله رحمت کې میون غاړي او الله می بوزي چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زه په خپل عمل جنت نشم غټل نه زما او استاد حیثیت ده دا چې کوم الله جنتیانو ته ورکوي نو دا ته مفت ملاويږي لکه څنګه چې وراثت کې مال وارث ته مفت ملاويږي موروث چې کم دی هغه 560 کال دنیا کې تیر کړي پیسې ګټلې دي په سونه سختې ګټلې وارث ته پاسانه ملاو شون دا جنت گویا بغیر د مشقت نه دی نو دی بداوی چې کم دی مونږ ته جنت مکه په وراثت کې راکړه دوی مطلب مدهم ذکر کوم چې د هر انسان د پر دو زینه وی یو په جنت کې او بل په جهنم کې کم چې جهنميان جهنم تلاړ د جنت حصے پاتې شول دا په وراثت کې مؤمنانو ته ملو شي زکه دی وی اورثنا الارض وراثت کې موږ زمکه راکړه نتبوء من اسیګو من الجنه په جنت کې حيث نشاء چې کوم زمو خوخي فنعم ډیر خدای اجل ډیر خسته چې کوم دی اجر د عاملونو د دې عمل کوونکو وتر الملائکه تبین فرشتي حافین چې دی بغیر اچون کی وی من حول العرش چاپیر د عرش نه د مقرب فرشتي د عرش د دوی چې کوم د ناشنا حالات باندې دا غي بیان دا غل چې دا څومره الله دوی له غټ غټ بدنونه ورکړي ویلې شي چې دا پړکې نه والا ترخپی چې کوم د زمکه پورې دا به دا پړکې به دومره غټي چې په دې 1500 کاله مزل کیږي دا سه پسې بل بدن دا سه پکې بل بدن نو دا فرشتي من حول العرش چاپینه د عرش نه یسبحون بحمد ربهم تسبیح وي په حمد د الله پاک باندې وقضی بینهم فیصله وکړي شي د پمنس کې بالحق په حق سره
پته صحیح چې کوم د عدل سره. وقیل ویل شي الحمدلله ثنا د الله د پر رب العالمین چې پادون کې د مخلوق دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المؤمن. سورة المؤمن دا مکی سورت دی. پدې کې وړاندې بحث د رجل مؤمن راځي چې کم د فرعون د خاندان نه د ایمان راوړی دی. د فرعون مقابل کې ډېر بهترین تقریر کوي، ځکه ورته سورت مؤمن ورته وي. دا نازل شوی پس د سورت زمر نه دی او مصحف عثماني کې دا 40 دی او په اعتبار د نزول سره 60 نمبر سورت دی. دا سورت د مخکینی سورت ابتدا سره مربوط دی. الته هم ترغیب قرآن کریم ته او پدې کې هم ترغیب دی قرآن کریم ته. دویم دا سه هم ویلې شي د هغه سورت او پدې دوانو کې تذکرہ د قیامت و. الته دو جماعت بیان شول. یو هغه جماعت دی په قیامت کې چې جهنم ته ځي، وسیق الذین کفروا، او دویم جماعت هغه دی چې جنت ته ځي، وسیق الذین اتقوا. ادا رنګ دلته هم د قیامت حال ذکر کیږي په صورت کې. د دې نه بعد چې کومه سلسله شروع کیږي نو دې ته ویل شي سلسله د حوامیم، یعنی هغه سورتونه چې د دوی په ابتدا کې حامیم ټکی راغلی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې وضاحت داسې کوي و چې یو قوم هغه خپل یو کس ولېږي الکه دا قافله روانه ده او ته مخکې مناسب ځای وګوره چې دا قافله درشي نو هلته به دوی پړاو اړی آرام به کوي. ځکه د عربو دغه خانه بدوشي طریقه دا دې ځای نه روان دي چې کوم د کس دوه درې بیا مخکې ولېږل تاسو ځای صحیح کوي چې کوم ځای کې مونږ دا خپل پیټي واړو. نو دا مخکې کس لاړ شي یو ځای وکتل لکه ډېرې مزېدارې اوبه هم دي او ډېر ښه بوټي هم دي او ګیاګانې دي هر قسم سوري دي. نو دی خوشحاله شو دا خو ډېر ښه ځای دی. لږ شانې څو قدمه د هغې نه مخکې لاړ چې ویې کتو د هغې نه بل چې کوم دی ښکلی ځای عجیبه چمنونه دي چې کوم دی او ښه بوټي دي او ګیاګانې دي او اوبه دي. نو د هغې نه تعجب کوي. نو هغه مخکینی ورته عجیبه ښکاره کېدو، د هغې نه ورسره دا دویم د هغې نه ډېر عجیبه ورته ښکاري. نو دی وایي قرآن کریم کې چې د مخکې نه ته بیان کې که نه دا خپل عجیب مضامین اوري، دا په خپل ځای عجیبه دي. خو چې کله ته سلسلې د حوامیمو ته راورسېږې دا د هغې نه په ډېر عجیب انداز دي. دا د هغې نه پکې په ډېر ښایسته انداز باندې مضامین دي. دی تېنه تعبیر کوي چې دا کم صورت په مخ کې حامیم راغلی دی ته حوامیم سبعه ورته وي. وی دا دیباج القرآن دا د قرآن کریم ریخم دی. حوامیم سبعه دا دیباج القرآن د قرآن کریم ریخم دی، د ریخمو په شانته حیثیت دی. نو دا مخ کې سلسله وړاندې دا شروع کیږي د حوامیم سبعه. حامیم الله عالم دی په معنا د دې حروفو څوک تعویل ذکر کوي نو داسې وایي حامن الحس على الخيرات، میم المنع عن السیئات. الحس على الخيرات چې په خیرات او نیکو باندې تیزول کوي. میم منع د سیئات چې د ګناه نه د غلط کار نه دی بندي، د تیزول په نیکو د بدونه بندول. دا سدي تنزيل الكتاب، نازل دل د کتاب د قرآن مقدس من الله د الله د خوانه العزیز العلیم، هغه ذات چې غالب دی او پوهه دی. دلته یو تحقیق لفظي دی او دویم تحقیق معنوي دی. تحقیق لفظي دا دی چې الله دا موصوف دی، العزیز یو صفت دی، العلیم بل صفت دی، غافر الذنب دا بل صفت دی، قابل التوب دا بل صفت دی، شدید العقاب دا بل صفت. دا د الله صفات ذکر شوي دي. لیکن دا العزیز العلیم صفات خو ټیک دي، خو غافر الذنب قابل التوب دا صفات چې کوم دی ظاهري صحیح نه ښکاري. وجه دا ده غافر او قابل دا صفات د اسم فاعل صیغې دي او مضاف دي معرب باللام ته، دا نکیری دي.
الله معرفه د العزیز علیم دول صفاتون المعرفه او غافر الذنب او قابل التوب دا صفات نکیری دي اگر چې اضافت معرفه تراغله ده او تاسو نه هو کې وای اسم فاعل چې اضافت معرفه ته وشي دا مفید د تخفیف وی خدا مفید د تعریف نه مفید د تخفیف صرف اضافت سره نون ساقطیږي یا تنوین ساقطیږي نو دا نکیری دي نو نکیره څنګه صفت د معرفه د لپاره واقع شي دا اشکال دی په دې باندې د دې نه جواب دار اسم فاعل چې مضاف شي دا مفید د تعریف نه خو هغه اسم فاعل چې په معنا د حال استقبال سره معنا حالي استقبالي ور کوي نو الته دا قاعده جاری کیږي کم اسم فاعل چې په معنا د حال استقبال سره نه بلکې په معنا د دوام سره نو دا چې مضاف شي دا مفید د پاره د تعریف وي او دلته غافر او قابل دا اسم فاعل صيغه دي خو دا په معنا د حال استقبال نه دي دا په معنا د دوام سره دي هر کله چې دوام پیدا کړي دا مفید د پاره د تعریف شول نو صفاتیت د الله د پاره صحیح شو الله چې عزیز دی علیم دی غافر الذنب دا غزاد چې بخون کې د ګناه دی قابل التوب او دارنګه قبلون کې د توبې د شدید العقاب د سخت عذاب والا دی زید تول خاوند طاقت دی دا دعای کلمات دي نو چې کله یو سړی دعا کوي په دې باندې نو دعای شکل باندې هم ویل شي یو ځل بداسي وایي حامیم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير بیا چې کله دعا شروع کی نو حامیم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب یا غافر الذنب اغفر ذنوبي غافر الذنب یا غافر الذنب یا بوترو یا غافر الذنب ای بخون کې د ګناه اغفر ذنوبي زما گناهونه معاف کړي قابل التوبه یا قابل التوبه اقبل توبتي توبه قبل انکه زما توبه قبول کړي شدید العقاب یا شدید العقاب لا تعاقبني سخ عذاب خاوند مهل عذاب مراکه زد طول یا زد طول طل علیا ادا طاقت خاوند چې کوم دی نو مالا اوم د دنیا طاقت مالدار لراکه لا اله الا هو الیه المصير حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخت کې یو سړی ډیر زیات تکړه سړی مجاهد ډیر قربانیانه به کولې سو وخت د پاره غورک شو پته نه لګی چې سړی څه شو عمر صاحب تاسو کدل ته پلانې کسو غوښنه کوي یره جو یا خو مخکې ډېر خسره او خوستله پلان کې زیاته او هغه بس نیک اعمال پریخي دي بس صرف شرابونه او په ګناهونو کې ملوث شوی دی حضرت عمر صاحب منشي ته سیکرټری ته قلم کاغذ راوړ دا آیاتونه ورته ولیکل بیا ملګرو ته وی چې کوم د دعا ورته وکي الله موږ ورته دا آیاتونه ولیکل دا مضمون الله پړه کې وته تواچه او دله د توبې توفیق ورکړي آکاس له دا ورته دا ول یوسف دا چې ول ویړو هغه د ورته هغه ځان سره دا بار بار لوستل نبی وی عمر صاحب چې دا کوم مضمون لیکل د یو طرف ته خو ما یاري تا ته الله یاد دې ګور داسې عظیم ذات دی چې عزیز دی غالب دی زبردست ذات دی شدید العقاب سخ عذاب ولا دی یو طرف ته خود الله د عظمت نما یری حضرت عمر صاحب د الله صفات لیکلی ولی بل طرف ته مال تم عمره کوي چې الله توبه قبلې ک توبه وباسي بس صدق توبه وباسم توبه وستا صالح انسان ته بیا جوړ شو عمر صاحب فرمایي تاسو د خپل ورونو سره داسې کوي یو سړی دی وکړو چې نیک انسان خو غلط شو په غلط روان دی تقسی اصلاح کوه په ترتیب سره دا نه چې ګری تا غلا پیغور ورکې زور نه ورکې نو خپ ضد کې براشي خپ د شیطان ملګری شي دا سه دعاګانو سره په حکمت انداز سره دا غي اصلاح کوه زه تولی خاوند طاقت د لا اله نشتر عبادت الا هو مگر د الله دی و الیه المصير د تبرجوبی ما یجادل فی آیات الله جګړه نه کید الله په آیاتونو کې الا الذين كفروا مگر هغه کسان جګړه کوي چې کافر دي فلا یغرر کدو کدی نه کی تعالی تقلبهم اوړېدل روړېدل د دوی فیل بلاد په خاریو کې دا کافران په اسونو باندې په دې موټرو کې په دې جازونو کې خپه مزو ګرځي دوکا نشي
د دینه مخکې څومره طاقتور خلک راغلي کذبت قبلهم تکذیب کړو دینه مخکې قوم د نوح علیه السلام والاحزاب او نورو ډلو من بعدهم رسته د هغوی نه رسته مختلف جماعتونه پکې راغلي وهمت او قص کړو کل امت هر امت برسولهم په خپل پیغمبر باندې یاخذوه چې دا پیغمبر اونیسی وجادلوا بالباطل او د جګړې کولې باطل طریقې سره ليدحضوا به الحق چې په دې کمزوري کې حق فاخذت پس اغا الله فرمای دا دومره زورور خو په اخذتهم ما دی اونی والفکیف کان عقاب بیا څنګه زما عذاب دا غون الله لری کړل وکذالک هم دارنګ حقت ثابت وکلمت ربک کلمه د عذاب دربستا علی الذین کفروا پاکستانو چې کافران دي انهم اصحاب النار بشک دی خوندان د اور دي الذين هغه کسان دي يحملون العرش مخلوق چې کم پرشتي دي يحملون العرش دی اوچت کړه د عرش ومن حوله هغه مخلوق چې چاپیره د عرش ندي نو هغه پرشتي چې دا عرش ونیولې صداغه نه چاپیره دا ټوله دا مقرب پرشتي دي يسبحون بحمد ربهم دی تسبیح په حمد خپل رب باندې الله تسمنا قریب دي خدای الله حمد وي ويؤمنون به ایمان وروړي په الله باندې مختصر کې تاسو مسله وایي چې هر کله دوی د الله تسبیح وي نو ښکارا خبر ده چې ایمان پکې اومشته دا رسته یؤمنون چې ذکر کیږي دا صرف د عظمت د ایمان د پاره دا پرشتي د الله مقرب دي عرش نیولې تسبیح وایي وګوره دا ایمان دومره قیمتي سیز دی چې دغه پرشتو ګوره دا صفات شته یؤمنون به ويستغفرون للذين ودي بخنه غواړي هغه کسانو د پر امنو چې مؤمنان دي دغه پرشتي مؤمنانو د پر دعاګانې غواړي ربنا ای رب زمونږ وصیت ته پراخه کل شی هر سیس ته رحمتن په اعتبار د رحمت سره و علم په اعتبار د علم سره فاغفر الذين تابوا بخنه او هغه کسانو ته چې هغه توبه وباسي وتبعوا تابعداري کی سبیلک استاد لارې وقيهم دی بچ کا عذاب الجحیم عذاب د جهنم نه ربنا ای رب زمونږ وادخلهم دی داخل ک جنات جنتون تعدن د امیشه پاتې کېدلو جنت ته التي هغه وعدتهم چې تور سره وعده کړی دا ومن صلح نو دویم داخل کا ومن صلح من آبائهم هغه چې صالحان وي د دوی د پلرونو او ازواجهم د دوی د بیبيانو نه و ذریاتهم او د دوی د اولادنا ګوره موږ وایي چې کوم دی د یو مؤمن اعمال د بل مؤمن د پاره دا مفید وي یو مسلمان جنت ته لاړ شي هغه د ډېر اوچته مرتبه دی نو چې د جنت ته الله بوتره تپوس کوي اين ابي رب زما غپلارو اين امي رب زما غمور سشولا اين ولدي اولاد می سشو الله د خوانو تویل شي چونکه داغه اعمال خو استاد اعمال په شان ته نه دي د مرتبه ته هغه نشي را رسیدل نو دی وی الله پاک ما چې د اعمال کول خو ما د پلار مور د پاره کول ما خو د خپل بچو د پاره کول نه چې بچی زما سنې مور پلار زم دا خو ما د غوي د پاره کړی نو الله بو سرغه الحقنا بهم ذریتهم الله فرمای د اولاد ور پسې امم ور پیوستکو بلځکه الله دا ذکر کوي الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء درې سورته جوړیږي دلته یو سورته دا ده چې د خپل مور او پلار بچی ځان سره نږدې غواړي نو پکار ده چې الله ورته بس خپل مرتبه پرې دا لاړ شاه وې سره وشيګا دا یو صورت ده خود سي الله نه کوي وجدار چې د اعمال کړي مراتب ته ختلې ده دغه اعمال په څه باندې ختم شي الله وې د چا اعمال زنه ختمو نو دې پس نه راکوزي دویم صورت دا ده چې سلیکشن پس غیر او چت شي او سلیکشن دې راکوز کی خدا سم الله نه کوي وجدار چې بیام د اعمال کم شول او الله د چا اعمال کماینه دلته په دریم صورت به عمل کیږي دا چې کم دی کم بچی غواړي مور او پلار غواړي هغه به الله پاک ول په خپل احسان مرتبه ورکړي او د تبع ورسي د درې باندې عمل کیږي نو الحقنا موږ به پیوسته کو په دې پسې ذریتهم دلته فرمایي موږ به داخل کی جنات عدن التي وعدتهم من صلح من ابائهم کم چې صالحان وي مؤمنان وي دا غي د پلرونو او ازواجهم دا غي د بیبيانو او ذریاتهم او دا غي د اولادنا انك بشکت انت العزيز الحكيم تغالب حکمت ولي وقهم السيئات دوی بچ کده تکلیفونو نا ومن تقي السيئات هغه سوچ ته بچ کده تکلیفونو یوم اذن په دې ورځ
فقد رحمته تاقي سرتا پد رحمك وذلك هو الفوز العظيم دا کامیابی لویا ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کوي ینادونا دوی ته आवाज کې دلیش د کافرانو ته دی په خپل ځان غصه دي چکونم لګین الله ورته لمقت الله غصه د الله پاک اکبر د لوی د بمقتکم استاسو د غسین انفسکم په خپل ځانونو ته په خپل ځان قاری الله د دین زیات تا تقار دی ولی از تدعون کله چې تاسو را بدل شویل ایمان ایمان طرف ته فتکفرون تاسو به کفر کو قالو دا مجرمان به وی الله وس اقرار کو ربنا ای زمون رب امت نسنتین تا من ملکلو دوا کرتی واحیت نسنتین او ژوند درا ک دوا کرتی دا دوا کرتی مرګ او دوا کرتی ژوند کم دی هغه چې کم په سورته بقره اوله پاړه کې ذکر الته دا کیف تکفرون بالله الله فرمایي تاسو څنګه کفر کوئ کنتم امواتن یو مرگو فاحیاکم تاسو دنیا کی جمع دکڑی ثم یمیتکم دویم مرگ رالے ثم یحییکم بے قیمت کے بعد بیا راپورتا کی بیا جوان دا لہذا دا دوزل مرگ او دا دوزل جوان دنیا کے درا کڑو فاعترفنا من اقرار کو بھی ذنوبنا پخپل گناہونو فهل الى خروج من سبیل آیاشتا وطلو تسلار چی بیا منگا اوزو دنیا تلاڑ شو ذالکم دا بانه بشک شاندار اذا دعی الله وحده کله چې برابر له شو الله یوازې کفرتم تاسو په دې کفر کو او یشرک به او کده الله سب شرک دنو تؤمنو تاسو په هغه یقین کو والحکم لله العلی الکبیر فیصله نن هغه ذات د پاره چې چوت دی او لوی ذات دی هو الذي الله غزاد یوریکم چې خی تاسو ته آیاته نخد قدرت وینزل لكم من السماء نازل تاسو د پاره د اسمان نه رزق اسمان نه چاته الله ډوډۍ نه غورځي او نه چاته الله پکوړې او بل سیز غورځي بلکې دا د اسمان د خونه فیصله وشي چې تعالی دون رزق در کوم نه دا د اسمان نه تعالی درکړی شو همدارنګه د اسمان نه اسباب برابر شي رزقونه پیدا کیږي خدا هوا دا دانور دې سپوږمۍ دا بارانونه دي اوبه دي پدې کیږي دا آسمانی مخلوق دی ينزل لكم من السماء دا اسمان نه تعالی پر نازل شي رزقا وما يتذكر نسيت قبل الا ما ينيب مگر هغه سوچ هغه جو کی الله تا فدعوا الله تاسو رب الله پاک مخلص له الدين خالص کون کې الله د پر په دین کې ولو کرے هل کافر اگر چې بدګنی کافران رفيع الدرجات دا لازمی هم استعمالیږي متعدی هم استعمالیږي لازمی معنی کې نه معنا دا رفيع الدرجات الله د اوچتو درجو د اوچتو مرتبه مالک دی الله چې کوم د ډېرو چتو مرتبه لوی شان مالک دی چې مخلوق هغه شان ته نشي رسیدلی او متعدی معنا کې رفیع الدرجات د الله چتون کې د مرتبه دی د مخلوق مرتبه د بندګانو مرتبه او چتین بیا د متعدی معنا شو ذل عرش خاوند عرش د یلقي الروح را لېږي الله جبريل من امره پخپل امر علی من یشاء هغه چا باندې چې د الله خو خشی من عباده د خپل بندګانو نه لينذر د پر چې وی د مخلوق یوم الطلاق او د ورځې د ملاقات د قیامت د ورځې مختلف نمونه دي یو نوم پکې یوم الطلاق دی مخامخ کېدل دې ته یوم الطلاق وی په دې بنیاد باندې چې هر انسان د خپل عمل سره مخامخ چې څه کردار دی اوس به د خپل عمل سره مخامخ شي نو دا یوم الطلاق یا یوم الطلاق ورته وی ځکه دې کې ملاقات د اولین او آخرین د انسانانو تمام دي اول انسانان په کومه زمانہ کې تیر شوی دي اخر په کومه زمانہ کې راځي او دا غون برا جمع شي بل سره ملاقات وکړي یا یوم الطلاق د ورځ د ملاقات د انسانانو د پیریانو نن خو دنیا کې موت پیریان نه نو هغه ورځ باندې انسانان دی او کپیران د بغون یو بل ویني دا یوم الطلاق ده یوم هغه ورځ هم بارزون چې دوی بخکاری لا يخفى پټ بني على الله په الله باندې من هم د دوینا شیء ایس بم پټ نه ځکه د ازمکه اوارش ولا ویلې شلی منل ارض چا د فرض ازمکه الیوم ننرز نن حکومت د چا ده نو قاضی ثنا الله سے فرمای دا هغه وخت کې الله اعلان کوي چې دا غونډې ازمکه انسانان دی او تمام چې کوم دی پناشول اول شپې له سره پناشول ایس څوک نشته دغه موقع باندې الله आवाज کې لمن الملك اليوم مخلوق سوچته نه چې جواب ورکینو نو الله بخبل ځان د پر بخبل جواب فرمایي لله الواحد القهار حکومت نن د الله د پر دی چې یو ذات دی زورور اليوم نن رضی تجزا بدور کولی شي کله نفس هر نفس تبه ما کسبت هغه چې د کسب کړي لا ظلم اليوم نشته د ظلم نن رضی ان الله بشک الله پاک سریع الحساب جلد حساب ولا دی وانذرهم ويرود يوم الازفه دورز قیامتنا
دا خلک د قیامت د ورځې د راتګ نه ویروا آزفه راتلونکي ته وي دا د قیامت په نمونو کې یو نوم دی اذ القلوب دغه وخت کې بړونه لدل حناجر په نس د مرو باندې وي انسان تنگ شي لکه دا لمې د خولې راغلی دی الله فرمایي دغه شانې به د اړونه د مرو تر ورسو کاظمین دای بډک د خفغان نه مالی ظالمین نه د پاره ظالمانو د دوی د پاره بنئ من حمیم سو ګرم دوسو دنیا کې د انسان ډیر ګرم دوس وینو هغه د گرفتاری سره رسیدلی ولا شفیع نه به د پاره سو سفارشی یو طاع چې د غی اطاعت وکړي شي د خبره اومنلی شي یعلم د الله پویږي خائنۃ الاعین پاغه کس چې هغه خیانتګر د سترګو وي د الله علم د خائنۃ الاعین په لار باندې انسان روان دی ملګری ور سره دي نو تاسو څه خبر دي ته د سترګې په دې ګوټ کې داسې زیاته وګوري چې دغه قتل جایز نه دی چا خو نه لیدل ځکه تا خو نصر اړولې دی نه پسې مخ اړولې دی الله فرمایي د سترګو د خیانت دی اوم پیژنم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفي الصدور هغه چې پټکړي سینو دی والله الله پاک یقضي الله فیصله کوي بالحق په حق سره والذین ها کسان يدعون چې دی بل من دونه غیر د الله نه لا يقضون دوی فیصله نشي کولای به شی پس شی سره وان ان الله بشک الله پاک والسميع العليم بصير اوریدون کې دی اولیدون کې دی اولم يسيروا في الارض الله بندگانو د پر ترغیب ورکي او ترهیب ورکي دنیا کې وګرځي آثار د الله د رحمت وګوري وینظر پس دی وګوري کې فکان څنګه عاقبت الذين عاقبت انجام د هغه چا کانو چې هغه من قبلهم مخ کې دوینه کانو هغه هم اشد منهم سخود دین قوتن په قوت کې مخکینی قومونو ستاسو نه طاقت زیاتو واثارا فی الارض او هغه په اړولو د زمکه کې ستاسو نه زمکه ډېره خيسته اړولې قوت هم زیاتو فاخذهم الله ایمان را نوړو نو الله اونی ول بذنوبهم بخپل گناهونو سره او چې الله دوی له عذاب ورکوونو د دون طاقت سره سو کی و چې یو بل امداد کړي به وما كان لهم نو دوی د پر من الله د الله د خوانه من واق سوک بچ کون کې چې د الله د عذاب نه بچ کړي وي ذالک دا بانهم بشک دی کانوا دی تاتهم راتبت رسولهم پیغمبران بالبينات فخار او دلائل سره فكفروا دی کفر فاخذهم الله وني ول الله پاک انه بشک الله پاک قوي زور ور دی شدید العقاب سخ عذاب ولاده انبیاء ترال دی ونمن الله العذاب ورکا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا داغي مثال او نمونه لګه تفصیل سره واقعه د موسی عليه السلام بیانېږي فرعون ته می څومره طاقت ورکړې ولاندې دی وی ذل اوتاد مضبوط حکومت یو خدای موسی علی السلام خبره اونه منله الله ونی ولا سمندر کې ور ډوکړو تاکي سماله ګره موسی علی السلام به آیاتنا په خپل معجزو سره وسلطان مبین او په حجت ښکارا سره حجت ښکارا چې کوم هغه قولی لحاظ باندې عملی لحاظ باندې عمل کې امساوا یا د بیزواو به دور نشانات شروع شول الی فرعون موږ لګلو فرعون ته هامان او دا غلخر ته چې لخر مشر هامانو وقارون او دارنګ لګل مو قارون ته فقالو دی و ساحر کذاب دا د جادوګر او د دروغجن دا دروغوي چې کوم دی او ساحر دی خبره کې چې اثر دی نو اثر د سحر دی وړاندې خبره ذکر کړی و چې قارون الله د فرعون او د هامان سره یو ځای ذکر کوي نو معلومیږي دا چې دوه هجرت نه دی کړي او باز دا فرمایي چې نه هجرت کړي ورسته منافق شو دا قارون د فرعون د خوانه په دې اسرائیلیانو باندې مشر مقرر شوی نو کله چانه مال وهو کسو کې وهل او کبل څه صورت دا ټول د سره چې کم دی اختیار او نو ځکه ډیر مال ځان له جمع کړي دي فقالوا جواب کړي دا ساحر کذاب ولما جاءهم کله چراله دوی ته بالحق فحق سر من عندنا زما د خوانه قالوا دوی او دي فرعونيانو او قتلوا تاسو قتلوي ابناء الذين زامن دا کسانو امنوا معه چاغي وسره ایمان راوړي چا ایمان راوړو دا غي دا بچي قتلوي واستحيوا جمده پرګدې نساهم دوی جنکه خزي ولدا سے پر دی وما کید الکافرین نو مگر د کافرانو تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مگر دا په هلاکت کې الا فی ضلال مگر دا په خطای کې د کم ماشوم د پاره چې تاسو دومره ماشومان قتل کړي هغه ماشوم خو ماستا کور درولېګو ستا په کور کې پتالو یو وقال فرعون او فرعون زرونی پرېګ دی ما اقتل موسی چې ز قتل ک موسی علی السلام
دوکباز سړی و چې کم دی نو چې کله په مقابله کې پړ شو نو بیا داسې تاو راتاو شو تاسو ما پرېږدئ چې ورپاسېږم د موسی علیه السلام پسې دا وزیران او پارلیمنت نه نه چې تاسو تکلیف به کوئ تاسو کښېنئ موږ بیا سم کړو نو دی نه شوه پاسېدلی ښه او نی موسی علیه السلام ته څه ویلی شول صرف دا خلک یې په دوکه کې اچول چې زموږ لا صدر صاحب دومره پهلوان دی چې موسی علیه السلام ته دمکي ورکړه ضروري پرېږدئ ما اقتل موسی چې موسی علیه السلام قتل کم ولیدعو رب دې دې راوبلي خپل رب انی اخاف بشک زه یریږم ان یبدل دینکم ملک دوه قسمه خلک وي یو چې کم دی دینی مذهبي خلک او بل سیاسي خلک وي دواړه دوکه ورکوي یریږم ان یبدل دینکم ستاسو دین به بدل کړي نو مذهبي خلک یې دا موسی علیه السلام خلاف ورغوښتل او ان یظهر دویم چې کم سیاسي خلک دي هغې له دوکه ورکوي ګوره دې ظاهري په دې ځمکه کې فساد وقال موسی فرمیل موسی علیه السلام انی عوذت بربی بشک زه پناه غواړم په خپل رب باندې د الله په ذات پناه غواړم من کل متکبر د هر متکبر نه لا یؤمن به بالحساب داسې متکبر چې هغه ایمان نه راوړي په ورځ د قیامت باندې موسی علیه السلام خبره فرعون ونه منله دا فرعون خپل یو قومي سړی دی دته رجل مؤمن ورته وایي بعضې فرمایي نوم د ده چې کوم دی جزئیل دی بعضې وایي نوم یې حزئیل دی او څوک وایي نوم یې حبیب دی د ایمان راوړی دی چې کوم دی د هغه سړی وړاندې تاسو وی چې موسی علیه السلام د قتل په باره کې خلکو مشوره کوله وجاء رجل من اقصى المدینه د ښاري بل طرف نه راغلی موسی علیه السلام ته وایي د ښار نه وځه ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک ستا د قتل مشورې دي نو په دې موقع چې فرعون د موسی علیه السلام خبره ونه منله نو دا سړی رالی چې کوم دی د تقریر شروع کړو د فرعون په مقابل کې ځکه دا تربور دی وقال رجل مؤمن او هغه سړی مؤمن من آل فرعون چې داود آل د فرعون نه یکتم ایمانه پټې ساتلی خپل ایمان تر دې وخته پورې ایمان پټ اوس ایمان ښکاره کړو د دې وجې نه یو ځل حضرت علي صاحب چې کوم دی بیان کو علي صاحب چې کوم دی بیان کو فرمایلی تاسو خیر د امت پیژنې امت کې د ټولو بهتر انسان څوک دی وایي صدیق صاحب دی بهادر انسان پیژنې بهادر انسان څوک دی وایي صدیق صاحب دی او یو د موسی علیه السلام هغه رجل مؤمن دی او یو زموږ د پیغمبر وی رجل مؤمن صدیق دواړو کې کم یو بهتر دی وایي صدیق بهتر دی ګوره موسی علیه السلام باندې دغه سړی ایمان راوړی خو ایمان یې پټ ساتلی دی او صدیق سے په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړو خو ایمان ښکاره کو او په ښکارې د نبی کریم علیہ السلام اعانت او امداد کړی دی نو ځکه دی وایي علي صاحب چې د صدیق ایمان دا بهتر دی د رجل مؤمن د موسی علیہ السلام نه بیا مختلف احوال ذکر کول یو ځل عقبه ابن ابي معيط د پیغمبر علیہ السلام په دې ماره کې پړې واچو تاوې کو چې د نبی علیہ السلام سترګې مبارکې داسې راوچتې شوې ان قریب چې قتل کی صدیق صاحب رالی چې کنده صادر د لاس نه واغستو له کولا وکړو تاسو داسې کس وجنې چې هغه صرف وایي ما په الله ایمان راوړی دی د دې سړي څه جرم دی پته یې لاس اوچت کړی دی ستا یې څه بېعزتي کړې ده ستا د بچي بېعزتي کړې ده مال یې د نه والی د دې سړي څه جرم دی چې تاسو داسې کوئ نو علي صاحب وجړل چې کوم دی وایي پهلوان سړی صدیق خپل ایمان یې ښکاره چې کوم دی هغه ښکارم کو وسره د پیغمبر علیه السلام نه په ښکاره دی پاکوله وقال رجل مؤمن رجل مؤمن وی من آل فرعون یکتم ایمانه پټې ساتلو ایمان اتقتلون رجلا تاسو قتلوي هغه سړی چې مراد نه موسی علیه السلام دی د موسی علیه السلام مقابل کې ته ولاړې ای یقول چې دی وی ربي الله زما رب الله دی وقد جاءکم تاقي سره راتلې کړي تاسو ته بالبینات په ښکاره او دلایل سره من ربکم طرف د رب ستاسو نه و ان یکو کاذبا کدا سړی نه موسی علیه السلام وی دروغجن فعليه کذبه بد بخبل دروغ بار وی و یکو صادقا او کده وی رښتونی یوسبکم تاسو ته ورسیږي بعض الذی بعض هغه یعدکم چې تاسو یې رہی ان الله بشک الله پاک لا يهدي هدایت نه کوي من هو مسرف کذاب هغه چاته چې هغه وی زیته کوونکې او دروغجن وي یا قوم ای زما قوم لکم الملک استاس د پر بادشاهی د الیوم نن ورځې نن خو تاسو بادشاهان یې ظاهرین تاسو غالب یې فی الارض پزمکه
یو ورځ بل را روانه ده فمن ینصرنا څوک به زموږ امداد وکړي من بأس الله د الله د عذاب نه ان جاءنا که د عذاب موږ ته راشي قال فرعون دا د دې صاحب تقریرو فرعون مقابل کې جواب شروع کړ فرعون وای ما اوریکم زه نه ښیم تاسو ته الا ما ارى مګر هغه مې چې تاسو ته وښول تاسو ته دا خوري چې دا سړی قتل کوي دا فساد جوړوي دا موسی علیه السلام قتل کوي ګوره دا ستاسو دین ختموي زما د قرایا وه وما اهديكم او زنه خیم تاسو ته الا سبيل الرشاد مگر لار حق لار تر خیم د دروغ وي وقال الذين بیا هغه سړی تقریر شروع کو وی هغه کس امنه چې هغه ایمان وروړي یا قوم ازما قومه اني اخا بشک زيرګم علیکم پتا سبانی مثل يوم الاحزاب مثل دا غورزو د جماعتونو مخکینی جماعتونو الله څنګه هلاک کړي هغه ورځ تاسو ته یاد دي مثل د ابي قوم نوح پشان د حال د قوم د نوح عليه السلام وعاد وثمود پشان د حال د عادیانو د سمودیانو والذین وها کسان من بعدهم چې دا غوی د رستو د شعیب علیه السلام قوم د لوط علیه السلام قوم دا غوینا علاوه وما الله ندی الله پاک یریدو چې اراده وکړي ظلم من عباد ظلم په خپل بندګانو ويا قوم ازما قوم اني اخاف بشک زیرګم علیکم پتاس یوم التناد د ورځې د اوازوننا دا یوم التناد د قیامت نوم د څنګه چې ازفه د قیامت نوم دی دی قیامت یوم التناد وی ولی یوم ندعو کل اناس بامامهم هر انسان ته आवाज کیږي تاسو ته چې کوم د مشر بل مشر ملګرتیا کې راځه دا چې څومره انسانان دي د اړیو ته چې دون आवाज کیږي یوم التناد دا ورځ د اوازونو اومدارنګي اوازونه به د جنتیانو د جهنميانو په منځ کې وي کړکې کولو شي د جهنميان ورته وي جنتیانو افیدو علینا من الماء لګي وبخرا تر پریوزي لګي وبخرا تر ورته وي نو دا بس سوال کې متناد دا مختلف اوازونه به پکې نو ځکه قیامت ته یوم التناد ورته وي یوم هغه ورځ تولونه چې تاسو بغیر زموت بیرین تاسو بشاکون کې استخت تیخته بکوي مال لكم نو به استاس د پر من الله د الله د خوانه من عاصم سوک بچ کون کې ومن يضلل الله سوچ الله گمراه کې فما له نبي در پر من هذا سوک لار خون کې ولقد جاءكم يوسف به ورته وي تاکي سره تاسو ته یوسف علی السلام من قبل پخوا اوس یوسف علی السلام په پخوا تر شوی دی تاسو نو سو ترجمه کوي شیا دا چې دا جاءكم خطاب دوی سره دی مراد د دې پلرونه دي د موجوده او تدار رجل مؤمن وی چې تاسو نه وړاندې چې کنده تاسو پلرون ته یوسف علی السلام نور غلې ولې ولقد جاءكم من لقد جاء اباءكم يوسف تاسو پلرون ته یوسف علی السلام راغلی من قبل پخوا خو تاسو دا غینه انکار وکړو اواز دا فرمایي چې دا په دې زمانہ کې بل یوسف دا یوسف ابن ابراهیم ابن یوسف ابن ابراهیم ابن یوسف ابن اسحاق دا بیل دی نږدې وخت کې دا وفات شوی دی فتاقی سره غلو تاسو یوسف من قبل پخوا بالبینات پخکارو دلایل سره فما زلتم همیشه وی تاسو په شک مما ده غنه جاکم به چې هغه راتل کړي تاسو ته حتی تر دې اذا هلك چې هغه وفات شو نو قلتم بیا تاسو ویل یبعث الله رو بندريږي الله پاک من بعد رسول ده غنه رسول بل پیغمبر تاسو همت کټو والله پاک تاسو ته پیغمبر راولېګو کذالک هم دارنګي یضل الله گمراه کوي الله پاک من هو اغسوک مسرف مرتاب چې دا زیته کون کې به شک کون کې الذين هغه کسان یجادلون فی آیات الله چې د جګړه کې د الله پایاتونو کې بغیر سلطان بغیر د دلیل اتاهم چې د راغلي وي کبره مقتل لوی د په اعتبار د غوسې سره عند الله د الله پنځ و عند الذين امنوا پنځ د مؤمنانو باندې دا غټه د غوسې او د قهر خبره ده كذلك هم دارنگی یتبع الله مهر لگی الله پاک علی قلب کل متکبر پړه د هر یو متکبر باندې عربی کې دا طریقه وی چې دا کلو داخل شي په معرفي باندې تاسو وی مفید د تعمیم د اجزاء وی او چې داخل شي په نکیره باندې دا تعمیم د افراد پیدا کوي دلته داخل دی په نکیره باندې لہذا تعمیم د افراد پیدا کوي نو معنا بغلطیږي یتبع الله مهر لګي الله پاک علی کل قلب په هر یو فرد لباندې ستا چې څومره افراد د ډونو دي کنه نه پدې به لګي د انسان خو یوړي افراد خو نه نه دی وجنا محلی حضرت په جلالین کې وتا د زی قید راو باسي د لپاره چې معرفه وګرځي
یتبع الله مهر لګي الله پاک علی کل قلب علی کل سی قلب هر ذی قلب خاوند اړه باندې نستا په دې اړه باندې چې کوم د مهر لګي چې دا لار طرف نه بن کی نو اوس معرفه شولا او څوک همدغه شانتي وي نبیا معنا دا تعمیم ته اشاره وي چې ستا د هر یو طرف داسې بن کی لکه څنګه چې د انسان ډېر لونی او دا غون ولا بن کی نو ستا د اړې د ار طرف نه به داسې الله بن کی یتبع الله علی کل قلب په هر یو تمام اجزاو دړه باندې متکبر چې د تکبر کوونکی جبار او دیو متکبر د حق د قبل ولنا وقال فرعون او فرعون یا هامان اے هامان ابنی لی صرحا جوړ کا ما د پر یو بلډینګ لعلی شاید چې ز ابلغ الاسباب ورسګم د لارو ته اسباب السماوات لارو د اسمانونو ته یا بلډینګ را جوړ کا چې ز اسمانونو باندې او خجم فاطلع عن ځان به خبر کنه فاطلع عذاب او ګورم الی الہ موسی معبود د موسی علی السلام چې د معبود په اسمان کې شته او کنيشتا د پوسټ نه کوم چې داستا پیغمبر دی او کنه و انی بشک زل اظنه ګمان کوم په موسی علی السلام باندې کاذب د دروغ جن وکذالک هم دارنګ الله فرمای زوین خسته شوی ول فرعون د پر سوء عمله دا بد عمل فرعون تخبل بد کردار خسته شوی وصد عن السبيل او بنددل د حق لارنا وما كيد فرعون نو تدبیر د فرعون الا في تباب مگر دو په هلاکت کې د غونډه په هلاکت کې واچول سبحان الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الہ العالمین دا چې څومره درس وکړې شو الله په خپل دربار قبول کړي الله موږ ته عمل نصیب کړي د قران علوم معارف زمنګ په ژوند کې راوستلې کړي مشران کشران الله ټول دیندار کړي الله امت مسلمه چې کوم اعمال کوي نیکی روزي تراوی عبادتونه په خپل احسان زمنګ قبول کړي الله پاک ته زمونږ رضا شي څومره مسلمانان درس کې حاضری کې الله د خپل حاجتونو سره د دین وی د دنیا د آخرت تمام حاجتونه الله خپل احسان سره پوره کړي الله زمونږ سونه حاجات او ضرورتونه دي زمونږ په علم کې نشته ستا په علم کې به الله زمونږ دغه حاجتونه خپل احسان سره پوره کړي د طاعات او توفیق نصیب کړي د سیئات نه اجتناب وکړي الہ العالمین په دې ملک باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي په دې کلی باندې خصوصي رحمتونه نازل کړي تمام امت مسلمه الله په خپل احسان باندې مالا مال کړي کم ځای کې مسلمانان په هغه باندې ظلمونه کیږي زیاته کیږي هغه کشمیر دی او کابل دی او کابل دی الہ العالمین دغه مسلمانانو امداد وکړي الله پاک دغه کافران دغه عزایم په غوي استعمال کړي مسلمانان الله په خپل ملکونو کې خوشاله کړي څومره اسلامي ملکونه کافرانو هغه اشغال کړي الله پاک الته اسلامي حکومتونه قائم کړي الله غیبی لحاظ باندې د مسلمانانو امداد وکړي الله د تمام موذی امراضونه الله د تکلیف ده مرزونه الله د امت مسلمه حفاظت وکړي الله اخیره خاتمه زمون په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلق